یو کس وایي چې په جیب کې د مسواک کې خو مسنون طریقه په جیب کې د مسواک مې خو مسنون طریقه نشته او د مسواک کې خل خاص طریقه نه ده چې کوم ځای کې کېدي په جیب کې کېدي که بل ځای کې کېدي. البته یو صحابي دی زید ابن خالد الجهني رضی الله عنه هغه به مسواک د غوږ باندې کېښو. حدیث مبارک کې راځي ترمذی کې حدیث دی چې کاتب څنګه قلم کوم ځای کې دی نو هغه ځای کې به کېښو. بهرحال دې کې څه خاص طریقه نشته. یو کس وایي چې دا سوال زه کوم خو چې ګناهګار نشم نه دا سوال کول تا ته نو بکار وایي د قرآن فضیلت ډېر دی او که د محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی او قرآن کریم د الله کلام دی. دې سيزونو کې دا تپوسونه کول نه دي پکار. د الله کلام د الله صفت دی اغا قدیم دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی خو بشر دی اغا حادث دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تشبیه داسې سړی ورکولی شي چې لکه ګرځېدونکی قرآن د الله د رسول ناسته ولاړه کړه وړه عبادات معاملات هر څه د قرآن پاک مطابق وو. یو ځل ام المؤمنین نه چا تپوس وکړو چې د الله د رسول اخلاق څه وو؟ وی فرمایل چې تا قرآن نه دی لوستی؟ وی لوستی مې دی. وی کان خلقه القرآن د الله د رسول اخلاق هغه قرآن. دی کې تقابل راوستل نه دی پکار. قرآن کریم که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې نه بغیر او د هغې د بیان او تفسیر نه بغیر ځان پوهول پې غواړي نو ګمراه کېږي سړی. قرآن پاک شرح د هغې تفسیر هغه به د الله د رسول نه زده کړي. یو کس وایي چې یو کس د بل دوست سره ظلم کړی دی لیکن دغه ظلم کوونکی اوس خفه دی او اوس د هغه خپل ملګري نه بخښنه غواړي لیکن هغه یې معاف کوي نه. نو معاف کول یې پکار دي. هغه ته اوس پکار دي چې کله دی د هغه نه بخښنه غواړي نو ده ورته خپل ځان مړ کړو. ځکه چې کوم سړی پړ شي نو هغه مړ شي د خپل ځان ذلیله کو. اوس هغه ته داسې کول نه دي پکار چې نه معاف کوي. هغه ته پکار دي چې معافي او د احادیثو نه معلومیږي چې کله یو سړی معافي وغواړي بیا هغه نه معاف کوي نو هغه اوس قصوروار دی. البته هغه ته خپل مطالبه او قصاص اخیستی شي. که مال ظلم کړی نو مال ته اخیستی شي او که سوک سپیړی کړي نو هغه عمره بدل ته اخیستی. یو کس تپوس کړی چې یو سړی فوت شي نو خلک وایي 40 ورځو پورې په ده پسې ختمونه کول پکار دي. آیا دا په شریعت کې شته؟ نه دا نشته. البته عیسی علیه ثواب شته دی. 40 ورځو پورې ختمونه نشته لیکن عیسی علیه ثواب شته. 2 رکعاته مونځو کې نفل او ته وایې چې یا الله د دې ثواب زما دې مړي ته ورسې یا صدقه او خیرات ورکړي. یو کس تپوس کړی دی چې کور کې سړی نشته دی او په کور کې څاروی دی هغه څاروی مري نو دا زنانه حلالولی شي که نه؟ او حلالولی شي. د زنانه حلاله بالکل جایز ده. هغې کې هیڅ قسم ته شک نشته. بیزه ګډه غټ څاروی وړوکی څاروی دا حلالولی شي. پیغمبر علیه السلام یو صحابي دی د هغه یو وینځه وه. هغې وینځې به ګډې بیزې سرولې توره وینځه وه تورۍ وه. نو یو ځلې بیزه چې کوم دی نو هغه د غره نه پورته نه راورغړېده. نو چې څنګه د غره ویښته راله را پرېوته نو لتې ټکولې مړه کېده. نو دا زر لاړه خوا کې چپر راواغېشته کاڼی تېره او په هغه چپر باندې دا بیزه حلاله. نو بیا مالکانو ته تفصیل بیان کو. هغه صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه رالو چې یا رسول الله دغسې کار وشو. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل دا حلاله ده او خوړی شي. د دې نه 2 څیزونه معلوم شو. یو دا چې زنانه حلاله کولی شي او دویمه دا چې په کاڼي باندې چپره باندې حلاله کولی شي. مونږ چې هلکانو ماشومانو نو بیا به یې وی چې د لرګي لاستي والا چاکونی نو حلاله پې نه کېږي. اوسپنې باندې صرف نه کېږي. بیا مو د ګني چوپاڼ کې راواغېشتو هغه مو سره ونیو نو چرچڼه هم پې حلالوله. نو دا اسې یو خبره ده. صرف اوسپنه باندې په هډوکي باندې په کاڼي باندې تیره کاڼی چې وي په لرګي باندې چې داسې پاړ وي چې د هغې جین تیره وي په هغې باندې حلاله کېږي. یو کس وایي چې دعا په جمع سره ثابت ده که نه؟ زمونږ د کلي امام وایي چې په جمع سره دعا نشته او ثابت ده او د قرآن پاک نه ثابت ده
قرآن کریم کې هارون علیہ السلام او موسی علیہ السلام د دې دواړو جماعت جمع ده، یو کس نه دی، یو کس دعا غواړي او بل کس پې امین وي. یو کس وایي چې زما سوال دا دی چې د لامبلو نه مخکې اودس ونشي نو صرف دغه لامبلو سره اودس وشو او که نه او وشو که ټول بدن باندې اوبه تېرې شوې نو اودس شوی دی. البته که دا غسل د جمعې وي او که د جنابت وي نو جنابت غسل کې اهتمام پکار دی، په هغې کې استنجام پکار ده. اگر که لوی بول او واړه بول تا نه کړي استنجا به کې او بیا به ورپسې اودس کې او خوله کې اوبه اچول او پوزه کې دا واجب دي غسل جنابت. یو کس وایي چې زه کله کله په قرآن پاک په زړه کې اړوم او هغې ورد کومه نو چې کله باتروم ته لاړ شم نو بیا په ژبه نه ویم خو زړه کې مې هغه آیتونه راځي. نو دا څنګه دي؟ که بې اختیار راځي نو په دې بې اختیاره باندې انسان مکلف نه دی، البته تی اختیاري طور سره مه راولم. یو کس وایي چې ما د یو عالم نه اورېدلی دي چې د 3 کسانو جنازه نه کېږي، چې کوم سړي خپل پلار وژلی وي، یو دویم دا چې په لارو کې شوکې او ډاکې کوي، او دریم دا چې غیر قانوني طور سره بل ملک ته لاړ شي او هلته جهاد دپاره لاړ شي. د جهاد دا خبره خو هسې ده، جهاد چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق دی، هغه کوم یو ملک دی چې د مسلمانانو لاړ شي او د الله د دین د دشمن سره جنګېږي نو دا ډېر افضل عبادت دی. په دې کې ژوندی راتلل هم لوی خیر دی او شهید کېدل هم. او دا 2 خبرې چې دي نو د دې جنازه کېږي، مسلمان دی نو جنازه به کې، لیکن غټ عالم ته نه دی پکار چې جزا نه وکړي، داسې یو وړوکی مولا دی جنازه. یو کس وایي چې د جمعې خطبې دوران بعضې خلک لاس اوچت کړي او شونډې خوځي او دعا غواړي. د خطبې دوران کې چپ پاتې کېدل پکار دي او دعا که سړی غواړي نو په زړه کې دی غواړي. یو کس تپوس کوي چې آیا داسې روایت شته دی چې حکمران څومره هم بد وي نو رعایا ته پکار دي چې هغه پسې بد نه وایي؟ دا خبره خطا ده. یو بد بیانول د غیبت په شکل کې دا د هر چا پسې حرام دی. بادشاہ، صدر، وزیر اعظم، وزیر، هر یو کس پسې غیبت کول حرام دی. یو سړی رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د غیبت مذمت بیانولو نو هغه وایي چې یا رسول الله که هغه کار په هغه کې وي بیا وایي چې دغه خو غیبت دی، او چې پکې نه وي او ته په هغه پورې کې نو دا تور دی، بهتان دی او د هغې بیا ډبل ګناه ده، ډېره ګناه ده. نو غیبت ښه نه دی. البته هغه ته مخامخ خبره کول دا پکار دی چې دا بد دی، دا تاکیدي، دا خلاف شرع کار دی، دا د ځان نه وباسي. او دویم دا چې هغه نه مسلمانانو ته پتن لګي چې دا سړی کې دا بد دی، نو مسلمانان خبرول چې په دې حکمران کې دا شی خراب دی او دا بیماری متعدی ده، نورو خلکو ته نقصان رسولی شي، نو بیا ویل جایز. یو کس تپوس کړی دی چې یو پیغله جینۍ د یو هلک سره وتښتي نو د غیرت په نوم باندې د هغې قتلول لا څنګه دي؟ قتل چې تر څو پورې هلک او جینۍ ښځه او سړی په زنا کې نه مبتلا شوي نو قتل نه دی جایز. که دا هلک او جینۍ وي نو د دې قتل خو بالکل نشته دی، بلکې 100 دورې وهل دي. او که دا داسې وي چې صیبه وي، سړی مخکې نه واده و او ښځه واده وه، خاوند دی و، پس د هغې نه داسې کار یې وکړو نو بیا د هغه دپاره رجم دی، سنګسارېدل. لیکن دا هغه وخت کې ده چې کله نیغ په نیغه ګواهان په سترګو دا کسان وویني چې دی په زنا کې مبتلا و او صرف تښتېدو کې تعذیر شته، یعنی حکومت ته حواله که او سزا شته دی او لیکن دغه نشته. البته د دې بهتر صورت دا دی چې دا هلک او جینۍ په علاقه باندې بند شي او د هغوی په خپله کې نکاح وکړي که چېرته په لاس راغی. یو کس وایي چې خلک په 10 محرم باندې د خپل عادت نه لږ زیات خوراکونه پخوي، نو آیا د دې شپې دپاره شریعت کې څه حکم؟ خوراک پخول نه دی بلکې خوراک په بل باندې خرول شته، ګاونډیانو باندې، غریبانو باندې، مسکینانو باندې، فقیرانو باندې چې د چا لاس تنګ دی خوراک خرچه ورکو، پخلی کو، خوراک ورکو، دا شته دی. خپل اهل و عیال باندې هم شته، لیکن په دغه ورځ باندې روژه نیول د عاشورې په ورځ باندې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی، مخکې فرض وه او بیا وروسته امر کړی. او د شپې خو خلک آرام کوي، د شپې خوراکونه نه کوي.
یو کس وایي چې موږ غریبانان یو لیکن خلکو چې کومې پیسې را کړي دي او خپله جوړه جامه هغه مال مونږ په سرو زرو کې بدل کړو نو 3 تولې سونه ترې جوړه شوه په هغې باندې زکات شته او که نه دغه مال که تا په خپلو لاسو ګټلی او که چا درکړی صدقه کې درکړی هدیه کې درکړی چې دومره مال د سره شته دی نو په هغې باندې زکات شته چې هغه نصاب ته رسي. یو کس تپوس کړی دی وایي زنانه آنلاین تجارت او کاروبار کولی شي او که نه. زنانه تجارت کولی شي خو زنانه عورت ته پرده ده سره د حیا او د پردې چې دا بې پردې نشي په هغې نو که دا داسې وي چې دې تجارت کې بې پرده کېدو خطرۍ بیا نه او که پرده پکې وي نو کاروبار کولی شي. بل تپوس یې کړی دی چې بعضې خلک وایي چې مولانا صاحب د ممبر په 3مه پوړۍ باندې ولې نه کیني او په 2مه باندې ولې کیني نو په 3مه په 2مه په ډومبۍ په دې ټولو باندې کېناستی شي. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې هغوی به په 3مه پوړۍ کېناستل او د هغې وجه دا وه چې خلکو ته ښکاري او ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شو نو هغوی به په 2مه پوړۍ کېناستو چې کوم ځای به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم قدمین مبارک پراتو خپې د ادب د وجه نه. او چې کله ابوبکر صدیق صاحب وفات شو د حضرت عمر صاحب دور خلافت شو نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به بالکل په لاندې پوړۍ کېناستو د ادب د وجه نه. د ابوبکر صدیق صاحب خپې چې به کوم ځای پرتې وې نو هلته به کېناستو. او چې کله حضرت عثمان ذوالنورین رالو بیا خلیفه شو نو هغه بیا پورته آخري پوړۍ ته لاړو. نو د دې ټولو حضراتو دا فعل او عمل په دې باندې دلالت کوي چې یو خاص متعین پوړۍ باندې ناسته فرض او واجب نه دی د هر چا خوښه ده چې په کوم ځای باندې کیني. یو کس وایي چې زموږ په جومات کې یو عام سړی دی چې هغه طالب نه دی عالم نه دی او هغه چې کله امام نی د امام په ځای باندې امامت کوي نو د هغه الفاظ هم په قرات کې کمزوري دي او کله کله یو قاری صاحب هم راشي جماعت ته لیکن دی په خپله وړاندې کېږي او دی وایي چې زه امام صاحب نائب جوړ کړی یم نو بل څوک نه پرېږدي. نو دا څنګه دي؟ نو که د تلفظ د قرآن پاک داسې غلط نی چې هغه فحش غلطي وي نو جایز دي دا د امامت کول جایز دي بیا چې مسلم کوي. یو کس تپوس کړی دی چې دلته د جمعې په ورځ باندې بعضې خلکو ته ځای میلاو نه شي نو په برنده کې مس کوي د جمعې په ورځ. آیا په برنده کې مس کول دا په جماعت کې مس کولو کې شامل دی او که نه؟ او دا برنده دا د جماعت حال دی دا بهر برنده دا جماعت دی دا غولې جماعت دی دا ټول په جماعت کې چې کوم وقف جماعت وي نیت شوی دی. البته دا غیر چاپېر چې 3 برنډې دي اړخونو ته نو د دې نیت مونږ د جماعت لا نه دی کړی نو دغه کې ودرېدل نه دي پکار ځکه چې مونږ سره ګیلرۍ کې ځای شته دا اوس دا رونه دلته رالل ګیلرۍ کې پورته ناست نو دا ځای شته دی معنی ځای دی. کوم کسان چې هلته برنډه کې ودرېږي دا ناراستیا او سستي کول نه دي پکار بل مزمه مه خرابوئ سبونو کې اتصال ساتئ. البته که متصل وي صف شته داسې ځای کې نو دا ټول غولې په جومات کې دی هغې کې ودرېدی شي. یو کس وایي چې نن سبا سوشل میډیا باندې ډېر علما په یو بل پسې لګیا یو بل سره جنګېږي یو بل ته مرتد وایي نو دا څنګه دي؟ دا ټول ورانه د موبایل د سوشل میډیا دی او دا جګړې دا بالکل ښې نه دي دا په مسلمانانو باندې د دې غلط اثرات ورځي. طریقه همدغه ده چې څنګه د پخوانو او د مخکې نه را روانه ده. یا 2 کسان که په خپله کې په یوه مسله باندې بحث کوي نو مخامخ د یو بل ته کښېني بحث دې وکړي تصفیه دې وکړي. بل سوال یې کړی دی چې زما سره 15 لکه نغدي روپۍ دي او 3 تولې سونه ده زکات ما د 15 لکو روپو ورکو. بعضې خلک ما ته وایي چې دا 3 تولې سونه چې ده په دې کې به هم زکات ورکوي لیکن ما خو علماو نه اورېدلي دي چې د سونې مقدار 9 تولو ته ورسي نو بیا پې زکات شته دی. نو آیا په دې باندې زکات شته او که نه؟ او شته
دا طولو او طولو ته چې ورسي نو دا اله دی چې بل یو شی تا سره ني د مال هیڅ قسم ته نه د سره 10 روپۍ شته او نه بل یو شی شته او چې کله د سره بل مال شته هغه وسره یو ځای کې نو بیا په ټولو باندې زکات شته نو تا سره 15 لک روپۍ یو دي 3 تولې سونه د سره بل ده په ټولو باندې زکات شته. بل ته پوسې کړی دی چې زمونږ 15 مرلې کور دی چې په هغې کې مونږ اوسو او 2 پلاټونه د 15 مرلو خالی پراته دي چې هغه مونږ د خپلو خویندو دپاره نیولي دي. په دې 2 پلاټونو باندې زکات شته او که نه په دې باندې زکات نشته دی خو د خویندو ته ورکول پکار دی. د کور په اراده باندې چې کوم پلاټ پروت وي نو د هغې په مالیت باندې زکات نشته. بل تپوس کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه روزګار کړی دی. پیغمبر علیه السلام تجارت کړی دی. البته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغې نه مخکې څاروي سرولی دي ګړي بیزې. یو ځل پیغمبر علیه السلام بهر صحابو سره وتی نو هغه زمانه کې یو ونه و په هغې باندې به میوه لګېده ځنګلي ونه وه لکه څنګه چې زمونږ په دې علاقو کې بیرې په مختلفو ځایونو کې وي په هغې کې میوه لګي او یا ګورګوري دي په بعضې غرونو کې ګورګوري دي ځنګلي بوټی دی میوه پې لګي. نو دغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په علاقه کې یو میوه وه ځنګلي د پیغمبر علیه السلام سره صحابه نو یو صحابي وی چې زه خېجم راشو کوم چې وخورو نو د الله رسول ورته وفرمایل چې دا تورې پکې ټوله وه دا تورې ډېرې خوږي. نو صحابه حیران شو وی چې یا رسول الله تاسو ته څنګه پته ده؟ دا پته خو هغه چاته وي چې څوک په دې ځنګل باندې ګرځېدلی څاروي سرولي نو تاسو هم چې ته څاروي سرولي دي. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې یو پیغمبر هم داسې نه دی تېر شوی چې هغه څاروي نه سرولي او موسی علیه السلام هم څاروي سرولی او ما هم څاروي سرولی د مکې په غرونو باندې مې سرولی. په هر حال نبی کریم صلی الله علیه وسلم دام کړي او بیا آخر کې تجارت هم کړي او د نبوت نه پس چې کوم دی نو بیا غشتل خرڅول کړي لیکن تجارت نه چې کوم ضرورت بیا به یې غشت.